بسم الله الرحمن الرحيم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب دغه دغه قال ذو قدري مولا فرمایي ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ملي سبب د رضاعت شروع دي اوله مثلا دا کړي وا چې زمنګ د حنابه بنس باندې یو ګټ پېک ماشوم وس کې د حلق نه تیر شي یو ګټ نم کمی یا زیتی بهر حال حرمت رضاعت ور سره ثابتېږي دیم مثلا کړي و چې حرمت رضاعت د دې موده د امام صاحب بنس 2.5 کال ده او صاحبین وې 2 کال دي او د صاحبین قول مفتى به دي څنګه نشته چې ترخه کا وایو په لیو کې یاره قصه لا غورانه ده اواز تو کوي په تاسو باندې ځای کا اقری سي توازو کې قری سي به وکي اقری سي ته وای دو مسلې دریم مثلا دا کړي و توجه جی چې کله موده د رضاعت تیر شي 2 کال عند صاحبین قری سي په پهلې کا بچا باندې یو 2 کال تیر شي عند صاحبین یا 2.5 کال تیر شي عند الامام او د دې نه پس کم مشوم پیس کی کنه په حرمت رضاعت نه ثابتېږي څه مسلې شوي درې شوي کنه لکه پوهېږئ کنه خدای عمر که د پرون پکې یو کس نیم نمو څلورمه مسله واورئ حرمت رضا دا پی ورکول ماشوم ته دا کمې رشتې حرامۍ د هغې بیان راته کوي مړه نسبي چې کوم زنانه ورسره نکاح نه کېږي رضایي هم د هغو سره نه کېږي نسبي خور سره نکاح نه کېږي رضایي خور سره هم نه کېږي نسبي ترور د پلار خور وي که د مور خور وي نکاح نه کېږي ورېرې سره خورزې سره رضایي سره هم نه کېږي نسبي مور نیا سره نکاح نه کېږي او دغه شان لور نوسۍ رضایي سره هم نه کېږي پوهېږئ که نه پوهې واورئ دا څلورمه مسله شوله قال قدري مولا فرمایي ويحرم من الرضاع حراميږي د وجه د رضاعت نه ما هغه رشتې يحرمو چې حراميږي من النسب د وجې نه دلیل یې څه دی للحدیث الذي روینا د وجې د هغه حدیث نه چې کوم مخکې موږ روایت کړی حدیث یې ویلی و که نه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب البته څه استثنایات دي کوي علامه شامي ډېر شی کړي دي استثنایي صورت ته وګوره الا ام اخته من الرضاع فانه يجوز انت آسان سبق دی بر ګورئ شي مولوي صاحب د سړي رضایي خور ده د هغې د مور سره نکاح کېږي جنۍ خو خور د نکاح ورسره نه کېږي رضایي خو د هغې د مور سره کېږي حالانکې د نسبي خور د مور سره نکاح کېږي هغه به یا خپله خوري هغه به د پلار ښځئ بهرحال ورسره نکاح نه کېږي دا ته مستثنا شوه الا ام اخته مگر مور د خور من الرضاع کومه خور رضایي دا من الرضاع د هر یو سره لګي دي کې درې صورت جوړېږي بحر الرایق وغیره کې درې صورت جوړ کړي څنګه بر وګورئ رضایي خور چې ده د هغې د مور سره نکاح کېږي یو خپله خور چې ده د هغې د رضایي مور سره نکاح کېږي مور سه مې رضایي ولګولو 2 رضایي خور چې ده د هغې رضایي مور د هغې سره نکاح کېږي څه شو 3 ټولو سره لګي ښه ګوره یو ته الا ام اخته مگر مور د خور رضایي فإنه يجوز جایز سړي لره ان يتزوج چې نکاح ورسره وکړي ولا يجوز جایز نه ده ان يتزوج چې نکاح وکړي ام اخته د خور مور سره کومه خور کومه چې نسبي وي د هغې د مور سره نکاح نه شي کولی ولې یا به یې خپله مور وي یا به د پلار موتوه وي لأنها ځکه د خور مور چې دا تکونو امه دا خو د مور ده یا او موتوءه ابيه یا د پلار موتوءه ده بخلاف الرضاع رضاعت کې دا څه نشته د حرمت وجه نشته ويجوز تزويج اخت ابنه من الرضاع ده بل مستثنا ده ولې صاحب رضاعي زوی دی دغه د خور سره ويجوز تزوج دی که نه ويجوز تزوج اخت ابنه د زوی دی رضایي داغه د خور سره نکاح کې رضایي زی خور سره کېږي که پوه شوئ پې او دغه شان دی بل لیک هم دا 3 وړه لګي خپل زوی دی دغه رضایي
خور د ام سره نکاح کیږي رضاعي زوی د دغه خپل خور د ام سره نکاح کیږي رضاعي زوی د دغه رضاعي خور د ام سره وګورئ ويجوز جائز د تزوج اخت ابنه نکاح کول د زوی د خور سره کم زوی کم چې رضاعي زوی وي ولا يجوز ذلك من النسب انا سبین نه کیږي د زوی نسبی زوی دی هغه د خور سره نکاح کیږي اخو به یا لوري او یا به د خزي لوري او خزي سره چې سلام ملاو شي به د غیلور سره نکاح کول شي لانه لما وتی امهار کړي چې ولما وتی کړه د دې جنۍ نو حرمت د جنۍ حرام شول په دې سړي باندې ولم يوجد هذا المعنى في الرضا رضا کې دا معنا نشته ناجایز ده رضاعي زوی خور سره نکاح وامراه ابيه وامراه ابنه من الرضاع لا يجوز بروغريجي رضاعي پلار دې دغه د خځې سره نکاح نشي کولای رضاعي زوی دې دغه د خځې سره نکاح نشي کولای خو دې ګور ده پوه نه شوي ای یو سړی دې دغه دوه خځې دي یوې خځې تعالی پیدا کړه تی رضاعي زوی شوي اصله دې رضاعي پلار شو دغه نورې کوي خځې دي دغه سلام دې نکاح نه کیږي ولی اخو ناسکه مین دي شولې د رضاعي پلار خځې شولې او دغه شان د سړي زوی دی رضاعي دغه خځه خو د سړي رضاعي ګور ده سره نکاح نه کیږي ويجوز جائز کم ده وامراه ابيه او خځه د پلار او امراه ابنه یا خځه د زوی من الرضاع د رضاعي د رضاعت نه چوي لا يجوز جائز نه ده ان يتزوجها چې نکاح ورسره سره وکي کما لا يجوز ذلك من النسب لکه نسبی کې نه ده جائز خپل پلار خځه سره سره نکاح کول شي او د خپل زوی خځه سره نکاح کول شي لما روينا مخکې موږ روایت وکړو ذکر کړو کنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وذكر الاصلاب في النص اعتراض الک نص کې خود سره راغلي دي وابناء څنګه دي وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم استاسو د زامنو هغه زامنو چې تاسو نه پیدا دغه د خځه سره نکاح نه کیږي دینه معلومیږي چې کوم زامن زمنګي خو موږ نه پیدا رضاعي وي او خځه سره بس نکاح کیږي د څه معلومیږي کنه ويجي دا حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم قید چې لګولې دي په قران کې هغه د متبنا خځه بار کړي دا غي سره کیږي دا نه چې د رضاعي زوی خدام بار کړي چې دې سم کیږي نه دې سن کیږي ویږي کنه به اورا وذكر الاصلاب ذکر د اصلاب چې بنس کې راغله لاسقاط اعتبار التبنى ادیر بار دی چې تبنا زوی چې هغه له اعتبار ور کول ساقط شي نه د خځې سره نکاح کیږي علامه بیان نو دا خبره مخکې محرمات فصل کې دی راشي وا ولبن الفحل يتعلق به التحريم لکبر وګوري چی د سړی پي چې د سلام حرمت رضاعت راځي څه مطلب فرمان چې موشوم لخپل پي ورکی هغه دا مطلب نه دی وک شي یو سړی وجنې وته کړه یاد ساتي خزو کې چې پي راځي د سړو د وته په وجه راځي خاصه خزه کې پي نه راځي ها کم کوس دام کې دي شي چې یو جنې پیغله جنې چا وته کړي نه يم پي شروع شي د باندې یو زنانه سوالم کړو وای چې یو جنې دا او علم زنانه و او د هغه پي راځي او ماشوم لور کې نه څه حکم دی امور رضاعي موري جوړیږي کنه نه وخت ما ته پوره مطالعه نه ما والله ته دا وایي چې بغیر د خاون نه پي راځم کنه راځي به ته به وي ما به درس معلومات کوم معلومات کو اله راځي به خره د مسله را یاد او بس کار کیږي مام کتلې و پوهیږي کنه نو یاد ساتي ولې سوام تور باندې پي د زنانه کله راځي چې کله وتی شي کا خصوصا چې بچي پیدا شي لکه واکم دا کار دی نو لبن الفحل نه مقصود دار بر وګوري فرمانی وخزه وته کړه خزه وا او د وته په وجه باغی کې پیرال هغه ماشوم له پي ور کړه هغه رضاعي مور شو لکنه نه فرمانی رضاعي ته شو لار شو نو کې جنې و په فرمان باندې حرامه پوه شولې د فرمان خزه چې کوم جنې کوله پي ور کړي ټولې په فرمان حرامه دي ته لبن الفحل وي ګوري ولبن الفحل لبن الفحل شری يتعلق به التحريم دی پورم تحریم تعلق نسی او هغه د ان ترضع المرأه چې پي ور کی زنانه
صبیه یو ماشومی ته فتحرم نو حرامیږي هذه الصبیه بچا حرامیږي علی زوجها په خاوند باندې او علی آبائه او په پلار باندې حرامیږي ځکه خو د دې رضایي نیکه شو د دې زنانه پلار یادوي د دې سړي پلار یادوم دای د رضایي پلار شو نو رضایي نیکه شو کنه او دغه شان دغه سړي په نورو د دې ښځې نه علاوه په نورو ښځو کوم بچي دي په هغه هم حرام لکه غیر رضایي ورونه شو خو خیافي اللاتی به کنه اللاتی ويصير زوج الذي او دا خاون هغه نزل لها چې د دې ښځې پی راغلي منه د ده په وجه چې راغلي د دې ښځې منه د ده په وجه لبن دا سړی به څه وګرځي ابن دا به پلار وګرځي للمرضعه د هغه جنۍ دپاره کمې چې دې زنانه پی ورکړه پوهېږئ که نه پې لږ بره وګورئ ولي صاحب یو زنانه چې ماشوم له پی ورکړي خو رضایي مور شوه خو رضایي پلار به څوک جوړېږي یاد ساتئ دا خبره علامه شامي ټول زموږ فقهاو ذکر کړی کم خاوند به کم سړی به رضایي پلار جوړېږي د کم سړي په وجه چې پی دې زنانه کې راغلي او د ماشوم څکلي دي پوه شوئ پې اوس یو زنانه ده د هغې خاونو طلاق یې ورکړو یا وفات شو او فرمان سره یې اوس واده وکړلو نه وی فرمان لا وتې کړې نه ده او دې زنانه اوس ماشوم له پی ورکړه د فرمان د واده نه پس نو رضایي پلار یې چې کوم دی قمړ خاوند دی هغه طلاق یې چې وله ورکړی هغه دی فرمان نه دی ګورئ ځکه پی د فرمان په وجه نه دي راغلي بل په وجه راغلي په خبره پوهېږئ که نه دا اهمه مسله ده امام شافعي رحمه الله دوه قوله دي دې کې یو هغه دا دی چې بی د ښځې رضایي لور سره خاوند نکاح کولی شي سباک نه کوي واوره وفي احد قوله الشافعي رحمه الله لبن الفحل لبن د ځوان چې دی لا یحرمو حرمت نه راولي وجه سره وایي حرمت خو دې وجه نه راځي که نه چې دا د مور پی چې دی دا د مور باز ده او دا ماشوم ته منتقل شي نو ماشوم د مور باز شي او باز نه پیدا اخیستل ټیک نه وي که نه نو دا پی د مور باز دي که د پلار باز دي دا مور باز دي امام شافعي صاحب پلار خو نه دي نو بس پلار باز نه دي حرمت هم نه راځي لأن الحرمة چره لشبهة البعضية دا د بعضیت د شبهه په وجه ده ولبن چره دا خو باز د خزر لا بعضو د سړي باز خونه ده ولنا موږ د بار ما هغه دلیل لیکم چې مخکې موږ روایت کو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب او بل وورا والحرمة بالنسب من الجانبين فكذا بالرضاع نسب کی حرمت د دوړو وجه نه کنه د خزي بچی چې په دې خزي په دې خاون کړه دي خاون نه کړه بل نه لوري په خاون حرامي کني رضات کې هم د قشان پوهېږئ او بل وجه دا ده ولبن الفحل اصل کې دا پی د ښځه کې راغلي د دې سبب څوک جوړ شوی دی دا سړی ځکه هو ته لبن د سړي وایي حالانکې سړي نه دي راوتي سړي د سینو نه چې کوم سپین شه راځي که نه هغې ته پی نه دي که ماشوم له ورکې رضات هم نه ثابتېږي رستو به راشي هغه پی نه وي پی د هغه چا نه متصور وي یاد ساتئ د چا چې حمل کېږي د سړي حمل جوړېږي نو پی به څه راشي دا پی نه یې بس سپین چې شي سپین چې شي خو هغه زموږ ځای کې یو ونه دغه راکټ که هغې کې میڅه ورته وایي لکه سپلمۍ ورته وایي دا وګوره داسې تک تور رنګونه یې جوړ شوي که چې دوزخ نه نوي نوي راغلي وګورئ زه خو صحیح یم که نه زم زوړ خراب شوی یم زه دوزخ نه یم راغلی څه ولنا ما روینا والحرمة بالنسب من الجانبين حرمت د نسب چې د دوړو طرفونو نه فکذا بالرضا کې من دوړو طرفونو نه وقوله عليه السلام بل واوري نبی له حدیث کې راځي او ټول ائمه سته نقل کړي دا حدیث عائشہ رضی الله عنها ته افلح راله او ور داخل شو په دې ته پرده وکړه او ته ایمان پرده ما کوزه خوستا ترې مرزای څنګه وای زما د ورور خسي تعالی پیدا کړی کنه عائشہ رضی الله عنها ورته وای کنه غي پیدا کړی ته تا خو نه دي یا ورور خو دې نه دي ها من اين قال ارضعتك امراه اخي قال انما ارضعتني المراه خزر کړی ته خو نه دي کنه به ته نبی له سلام ویل چې نه د ستتر جوړیږي خیر دی پرده ته مکوه پوه شولې په دول کې د منفعل اعتبار شته او قول عليه السلام لعائشه رضی الله تعالی عنها ليلج عليك داخل لشي بتاباني افلح فانه عمك ذكر استتر دي رضاعي نقلي عقلي وجه ولانه سبب لنزول اللبن ذكر دا خاون چره دا سبب وي دراتلو د پيو من هذا خزينه
ځکه خو لبن الفحل هم ویلی دی حالانکه د فحل پی خو نه وي هغې سبب وي فیضاف الیه نسبت به د لبنو ځته کېږي فی موضع الحرمت کې احتیاطا حرمت مسله ده دلته احتیاط دی کې دی چې بس په هغه حرامه شي ويجوز ان يتزوج الرجل باخت اخيه من الرضاعه الاكبر وګورئ چې رضاعي ورور دی دغه د خور سره نکاح کولی شي کا خپل خوریم نکاح ور سره کولی شي رضاعي خوریم نکاح ور سره کولی شي دا د کوم ورور دلته ټول سره لګي ټول صورتونه ګورئ یو ته کتاب کې خپل صورت دا دی ستا رضاعي ورور دی دغه د خور سره نکاح کیږي دا د کتاب صورت دی دې کې نور کم لګي ستا خپل ورور دی دغه رضاعي خور دم نکاح ور سره کیږي ستا رضاعي ورور دی دغه رضاعي خور دم نکاح ور سره کیږي پوه نه شوي جزاکم الله دې قریص ته دعا کوي دا ډېر نیک سړی دی بس الله دې ولا بس اجرونه ورکړي دا رسینه موږ ته محسوس وي چې زه استاد شوی یم زړه په زړه دی ګورئ ته ويجوز جایز ده ان يتزوج الرجل چې نکاح وکړي سړی باخت اخیه د ورور د خور سره کم ورور یادې من الرضا دا جایز ده لانه يجوز بل واورې نسبی ورور دې دی کنه د هغه خور سره نکاح کیږي هلکه دا څه وایي نسبی ورور خور سره نکاح کیږي او صورت کې وایو را کنه یو سړی دی ښځه ده د هغې نه زویم دی صحیح شو د سړي د ښځې له طلاق ورکړو یا وفات شو د ښځې نکاح وکړله بالفرض ما سره صحیح شو ما نه اچھا جی خطا شوم یو زنانه ده د هغې خاوند دی لور یې تی ده لور بیا دا سړی وفات شو یا یې طلاق ورکړو ښځې سره بالفرض ما نکاح وکړه بیا زما نه د دې ښځې زوی پیدا شو صحیح شو او د بل خاوند نه څه وه لور هم وه نو زما د دې زوی سره دغه خور ده که نه ده خو زما د اولې ښځې د زوی سره د دغې جینۍ نکاح کېږي حالانکې د ورور خور یې ده نه پوهېږئ پې د علاتي ورور خیفي خور یې ده د علاتي ورور زهیر ته مزید دي که ګورئ ته لنډه داره دا آسان صورت دی مړه بس یو جنۍ سره سړی خپله نکاح وکړي یو ښځې سره او د هغې د لور نکاح چې کوم دی د خپل زوی سره وکړي دا صحیح ده که نه ده دغه صورت دی دا ښځې نه چې بچي پیدا شي الټه به یې خور هم یو د ورور ښځه به هم وګورئ ویجوزو جایز ده لانه یجوز ځکه جایز ده ان یتزوجه چې نکاح وکړي باخت اخیه د خور د ورور سره کوم ورور چې کوم د نسب نه وذلک واوره کنه مثل الاخ لکه وروري من الاب د چا د طرفې ورور وي پلار طرف وروري وي اذا كانت له اخت خود د خور وي خود کم طرف خوري وي من امه د مور طرف ما تاسو ول د علاتي ورور خیفي خور سره جاز علی اخیه دی ورور لجایز د من ابي کم چې پلار طرف ورور دی هغه تزوجا چې جنې سره نکاح وکړي او كل سبيين اجتماع على صد امراه واحده وليس بدلته یو اصل ذکر کوي صاحب د قدرې بر وګوره صاحب د هدايه دو ماشومان چې په یو سینه باندې یو ځای شو نو بس دا خپل منځ کې ورور او خور جوړ شو نکاح خپل منځ کې نه کیږي نو کاغه د دې درې صورت دي الک او جنې دي زید او زینب دی بالفرض د زید د مور په وسکل ام خور ورور شو زینب د مور په وسکل ام خور ورور شو او د یو درې مې خزي په دواړو وسکل ام دی دواړو خپل منځ کې شو خور ورور شو پوهېږئ په دې او کل سبیین اجتماع چې دواړه جمع شي علی صدی امرأة په سینه د یو زنانه باندې واحدة یوه زنانه لم یجوز جایز نه دی لحدیمه په دې دواړو کې یوه دپاره ان یتزوج بالاخرى چې بل سره نکاح وکړي هذا هو الاصل دا اصل لیکه وجه سره مور یوه شوه لأنه امهما واحدة مور یوه شوه که نه نو دا خپل منځ کې څه شو فهما اخ و اخت تاسو پوه شولې البته یاد ساتئ زید او زینب د زید د مور په وسکل نو زینب د زید په ټولو ورونو حرامه ټولو که مخکې به اسکلي که وروستو اسکي ټولو پدن لګي پوه شوئ که نه زید او زینب د چا په وسکل زید د مور نو زینب په زید او د زید په راتلونکو ورونو باندې مو په مخکینو ورونو ټولو باندې حرامه خورې شوه البته د زینب خویندې چې دي که نه یاد ساتئ او د زید خویندې د زینب په ورونو او زینب
خويندې د زید بورونو ټول له جایز ده بلکې زید لم جایز ده پوه نه شوي همدغه شان زید د زینب د مور پی وسکل د چا نه زینب د مور زوی شو ده ټولو خویندو باندې حرام خو د دې زینب خویندې د زید به نورو ورونو له جایز دي ښه حتی زینب ټولو له جایز دي پوه شوي ولا يتزوج المرضعة أحدا من ولد التي أرضعت لك برو غوري دقه مسله کوي ایوی جنۍ زینب چې راکنه دی په وسکل یو زنانه د دې زنانه چې څومره زامن دي د زینب په هغو باندې څه شوله حرام شوله رسبي ولا يتزوج نکاح بنه کوي المرضعة هغه ماشومه هغه زینب کم ته چې پی ورکړی شوي دي چا سره به نکاح نه کوي احدا د یو الک سرم من ولد التي د بچو هغې نه من ولد التي د هغې ښځې د بچو نه ارضعت چا چې دې ته پی ورکړي هغه بچو سره نکاح نه کېږي ځکه دا د هغې د بچو څه ده خور ده لانه ځکه د دې دا ولد د دې ښځې ولد اخوها د دې زینب دپاره څه شو ورونه شو تاسو پوهېږئ که نه او د هغې د بچو سره هم نه کوي ځکه ورېرونه یا خورۍ نه جوړېږي ولا ولد ولدها لانه ځکه ولد چې دا هو ولد اخی جوړیږي د ورور بچی جوړیږي پیږي کنه به ولا يتزوج الصبي المرضع اخت زوج المرضع دام ویلو کم ماشوم ته چې زید ته یو زنانه پی ورکړه کنه دا غي زنانه خويندې د زید ترورین شولې حرامي او د خاون خويندې د زید ترورین شولې هم پېڅ شولې حرامي ګورئ ولا يتزوج الصبي المرضع پی او نکاح باندې کوي هغه ماشوم کم ته چې پی ورکړی شوي د چا سره اخت زوج المرضع د خور د مرضعې د خاون د خپل مرضعې مورې چې ده که نه د هغې د خاون د خویندو سره ترورینې لانها عمته ځکه دا خو ترورینې جوړې شولې رضاعي واذا اختلط اللبن بالماء تاسو پوهېږئ لکه بره وګورئ پی چې دي دا اوبو سره شریک شو یو زنانه پی اوبو سره شریک شو خلط شو او دغه اوبه ماشوم وسکلی حرمت رضاعت به ثابتېږي که نه وایي چې اعتبار به غالب لرئ چا لره نه که اوبه غالب وي حرمت رضاعت به نه ثابتېږي او که پی غالب و حرمت رضاعت به پوه شولئ په خبرو باندې اوبه غالب وي رضاعت به نه وي او که پیو دا دواړه مایع شیونه دي ښه نو که د اوبو رنګ سپین جوړ کړی و که نه سپین بس پی غالب دي که نه اوبو رنګ و بس بیا اوبه غالب دي واذا اختلط اللبن کله چې خلط شي لبن بالماء سره واللبن هو الغالب ولبن غالب وي تعلق به التحریم پورې تعلق نیسي وان غلب الماء که شری اوبه غالب وي لم يتعلق به التحریم پورې تعلق نه نیسي خلاف ثابت دی امام شافعي رحمه الله هغه وایي که اوبه غالب وي هم حرمت رضاعت ثابتېږي ولې یو لوټه اوبو کې پنځه ګوټه پی ورواچې اوبه غالب دي که نه خو پنځه ګوټه به یادې ځکه خو پنځه ګوټو کم مای نه ثابتوي که نه نو په دغه لوټه کې د لوټې د اوبو هر جز ته پی ورسېدل بس چې د اوبو ماشوم وڅکلې بس پی وڅکل که وګورئ وقال خلاف هو يقول انه دا لبن چې دا موجود دی په اوبو کې حقیقتا ونحن نقول من وایو ګوره اوبه غالب دي دا پی مغلوب دی او مغلوب چې په حکم د آدم کې قاعده ده ونحن نقول المغلوب غیر موجود حکما حکم به اعتبار سره مغلوب چې دا موجود نوي لکه سونه ده هغې سره ملاوټ ملګری شو لکه ملاوټ کم او سونه زیاته وه نو په حکم د چا کې سونه کې خیال هم دی که نه ګویا چې ملاوټ شته هم نه ده سره او که ملاوټ زیاته سونه کمه وه نو بیا ګویا د سره سونه شته دی نه خیال هم دی که نه حتى لا يظهر تر دې چې نه به ظاهرېږي بمقابله الغالب کی کما فی الیمین لکه په یمین کې هم ده یو سړی وي قسم دی پی به نسکم بیا پی اوبو سره ګډ شوي نو که اوبه غالب وي نه حانس کېږي او که پی غالب نو بیا قسم یې خوړلی و چې څه به نسکم پی او پی ګډ شوي اوبو سره نو که اوبه غالب وي نه حانس کېږي او که پی غالب و حانس کېږي بیا دا خو خوب کړی قاضي صاحب د خدای ښه کړي کوم ځای ته ورسېدلو وین اختلط بالطعام لم يتعلق به التحریم بر وګورئ جي روټۍ سره زنانه خپل پی ملګري کړه د دې دوه صورت دي یو دا چې پاخي کې باقاعده
لیټۍ ته جوړ کی به ټول اتفاق دی که پي زیتی که کمی بهرحال حرمت رضاعت ناراضي ځکه اوس د پي که زیتم وي خو د اور پخېدلو په وجه د روټۍ د خوراک څه شو تابع شو روټۍ مې یاد نور شي یاد کوي غنمو دغه شان بسکټو دغه شان کیک چې شم چې پوهېږئ لکه منچه منچه کې هم خلک به یې چي ښه او که چېرې به اور نو بخښوي به نو به صاحبین وایي که پی غالب و حرمت رضاعت پیدا کوي که چا وسکل ماشوم وسکل او امام صاحب وایي نه جي که به اور بخښوي و لکه اول صورت او که نو به هر حال پی غالب او که پی مغلوب و حرمت رضاعت نه پیدا کوي او د امام صاحب رای مفتابعي ده پوه شولې بې ځکه روټۍ سره چې پی خل شي نو مقصود څوک وي روټۍ طعامي او دا پی پکې غیر مقصود وي وین اختلطه کله چې دا پی خل شي بالطعام په طعام پورې طعام سره لم يتعلق به التحريم ور پورې تعلق نه نیسي وإن كان اللبن غالبا اگر چې لبن غالب وي د ابي حنيفه رحمه الله وقال صاحبين واذا كان اللبن غالبا كشر لبن غالب يتعلق به التحريم قال هدي مولا فرمای قولهما دا صاحبینو دا اختلافي قول چې دی فيما باغ صورت کې اذا لم تمسه النار کله چې اور نه مسکړي کله چې اور دا پي نه مسکړي دا خل د طعام سره چې دای مسکړي ځکه کوم څه کې به خو اتفاق دی حرمت به نه پیدا کیږي ویلی مو کنه حتی لو تو به بها کشری په اور سره پوخ کړل شي لا يتعلق به التحريم ور پورې به تعلق نه نسی فی قولهم جميعا ټول اتفاق دی بهرحال صاحبین وایي کچری بور نه بخښوي او پي غالب به خو تحریم د حرمت رضاعت ور سره راضی کنه وایي څه ابو ولا من قياس خيالتم غالب ولا اعتبار دلته بمبي لهما ان العبره للغالب اعتبار غالب لري کنه کما فی الماء کی اذا لم يغير شيء کله چې د شودو لره شي نه متغیر کړي ان حال د خپل حال دغه اعتراض کو چې بور پاخي شي خپل حالت متغیر کی امام سے وہی ګوره ان الطعام چې اصل دا څه اصل او لبن تابع دي پڅکی طعام اصل لبن تابع دي پڅکی فی حق المقصود د مقصود په حق کې خوراک کې نو دې ته څوک نه ګوري چې په ډیر دی که خوراک ډیر دی فاسوارک المغلوبی دا د مغلوب په شان شو او چا پکې خبره کړي بر وګوري و د امام سے برای هغه صورت کې دا چې حرمت رضاعت نه ثابتي چې دا پي دومره زید نه چې قبر او چته او څاڅتي او که پي دومره زید ټول لک بار ګوري خدای خو مبارکه چې دا قبر او چته دا پي ته څاڅي دومره زیتو به امام سے به حرمت رضاعت ثابتيږي ځکه حلق کې پي نه وځي کنه خو صحیح روایت دا دی که څاڅي ته او کنه ته څاڅي خوراک سره چې خل شوی دی پي دا خوراک کوم شوم وکړو حرمت رضاعت نه ثابتي ولا معتبر اعتبار نشتره بتقاطر اللبن چې پي د څاڅي د طعامنا عنده د امام سے بنز هم دا صحیح روایت ده وللان التغذي چې دا بالطعام ده اذ هو الاصل ځکه اصل څوک دی طعام دی وین اختلط بالدواء اکبر وګوره الکه دوايي سره چا پي خلط کړه ګډ وډې کړه به ماشوم لور کړه نو کې پي غالب حرمت رضاعت به ثابتيږي او کې پي مغلوب به به ثابتيږي وین اختلط کله چې خل شي دا پي بالدواء سره واللبن غالب تعلق به التحريم وللان اللبن چري دا يبقى مقصودا فيه دا باقي پاتې دي مقصود په دې دوايي کې هم مقصود دی وسم ولې دوايي خو دې لپاره ده چې دا پي خپل ځای ته ورسي دوی نور کار نشته اې د دوا چې لري تقویته دا خو د پي د مضبوطوالي د بار د اصول کې چې دا پي خپل ځای ته ورسي تاسو په شولې بر وګورئ د چيلې پي دي یا د غوا یا د میخ یا د اوخي یا د ګړې او د زنانه پي ورسره خلط شو او ماشوم وسکل به غالب لبه اعتباري چا لبه اعتباري همدار امام محمد رحم الله راي اچھا جی راځي دا اختلاف دلته نشته و اذا اختلط اللبن کله چې خلش لبن بلبن الشاتی وهو الغالب او د خزي دا لبن د شات ولا لبن غالب خزي ولا لبن چې دا غالب وي د شات بلبنو تعلق به التحريم وان غلب لبن الشات او کده شات ولا لبن غالب وي لم يتعلق به التحريم اعتبارا للغالب اعتبار چاله ورکو العبره للغالب الشائع لا للنادر 41 نمبر ماده وکنه كما في الماء 40 نمبر 41 والک سیدا واذا اختلط لبن امراتين لک برو ګوري دو زانو پي راجم کړه
ګلاس کې یو ځای کړه څوک به ډېر پی وباسي به ماشوم له ورکړه هلکه حرمت رضات به ثابتېږي که نه ټول به رګوری امام ابو یوسف رحمه الله دلته هم وایي چې کوم پی غالب دي د کمې ښځې حق له به اعتباري هغه به رضایي مور جوړېږي بله به نه امام محمد رحم الله وایي نه پی یو جنس د دې کې غلبه ملبه نشته یو جنس چې کله خلق شي خپل منځ کې دی کې غلبې ملبې نه د دواړه به میندې جوړېږي اگر که د یوې یو ګوټ او د بلې یو جام و پوهېږئ که نه همدقه مفتابه رایې د امام محمد رحم الله وإذا اختلط لبن امرأتين کله چې خلط شي لبن د دوو ښځو تعلق تحریم تعلق نسی باغلبهما عند ابي يوسف رحمه الله لأن الكل ذکر ټول پی چې صار شيئا واحدا فيجعل الاقل ذا عقل به وګرځي تابع د اکثر فی بناء الحكم د حکم په بنا کې عليه په دې په باندې تاسو پوهیږئ کنه حکم چې په پیو بنا کو نو غالب له اعتبار ورکو وقال امام محمد و امام ظفر رحم الله فرمایي يتعلق التحريم بتعلق نسبهما چا سره دوړو سره ولی دا قانون دی لکه وسی واوري چې تدر نبی نشکا اے دا پلان کې غالب دی او پلان کې مغلوب دی دا ال راځي چې جنس مختلف وي په یو شوده سرکاو پي سرکاو وبا په یو شوده نه په یو وبا اول می غلط ویلو تاسو پوهیږئ کنه دا غلبه ل راځي هلکه دا د اوس څنګه ناشته دغه ګورئ او چې کله جنس یو وي اوبه توجه پي سرکا دې کې به غالب مغلوب نه وي وجه چې تاسو ما ته متوجه شئ انتهي اهمه مسله ده چې کله جنس بدل وي دا مغلوب شي دا هلاک شي په غالب کې ختم شي بس نه ځکه غالب له اعتباري او چې کله جنس یو وي نو دا کم چې په دې ضد کې هلاکیږي نه ټول یو ځای شي په شریک ډیر شي دا څنګه چې دی مغلوب نه هغه غالب جوړ شي نه دی جوړیږي اخو مخکې مو به وي مثلا وسمو بدی کدواړو په یو مخکې په یو دا مغلوب وسم څه دی پوهیږئ کنه دا صحیح خبره کوي يتعلق لان الجنس لا يغلب الجنس دا په جنس غالب نه راځي فإن الشيء ځکه وجه دار یو شی چې لا يسير مستهلكا دا هلاک نه ګرځي په خپل جنس کې ځکه مقصود هو هغه شان باقی وي اتحاد مقصودی متحدی دواړو ځکه نه هلاکیږي امام صاحب نه بدی کې دوه روایت دي یو روایت کې امام یوسف رحم الله مرګره دي غالب له اعتباري او بل کې امام محمد رحم الله مرګره دي چې دواړه به میندې جوړیږي في هذه روايتان واصل المساله في الايمان وليس د دې مسلې بنیاد په یمین کې ده لږ برو ګورئ یو سړي ویلي دي توجه جی کوم مثال ورکړي اچھا د دې غوا پي بنس کما قسمی وخړلو به جام کې د دې غوا پي مو د بلې غوا پي مو او به وسکل حانش شو کنه امام محمد رحم الله وی حانش شو جنس په جنس نه غالب کیږي امام ابو یوسف رحم الله وی کوم غوای چی قسم به خړلې دا غالب دي کابل کدا غالب حانش دی او کدا نه غالب به نه دی پوه شولې بس یې